بسم الله الرحمن الرحیم. معزز و ناظرین و کتن کو زمونږ یوټیوب چینل په ذریعے سره علم دین کورس جاری دی، عالم جوړیدلو کورس جاری دی او ډیر بنیادی اهم فن علم الصرف مونږ چالو کړی دی. په هغې کې د کلمې تقسیمات شوي، کلمې 3 اقسام مونږ ویلي وو، بیا 6 اقسام، بیا 7 اقسام، د کلمې 12 اقسام پاتې دي. هغه به ووایو، بیا به انشاءالله د هغې نه پس د دې فن یو کتاب طرف ته ځو. نو هغه بنیادی فن دا دی، هغې متعلق بنیادی علم دا دی 12 اقسام کلمې. 12 اقسام اجمالا ما مخکې په اول درس کې ذکر کړي وو. هغه دا دی چې موږ سره 12 قسمونه د کلمې دي چې 12 اقسام ورته وایي. 6 افعال دي، 6 اسما دي: فعل ماضي، فعل مضارع، فعل نفی جهد بلم، فعل نفی مستقبل تاکید بلن، فعل امر، فعل نهی. دا 6 افعال دي او 6 اسما دي: فعل اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم ظرف، اسم تفضیل، اسم اعلی. دا 6 اسما دي. نو دا 12 اقسام شو، 6 افعال او 6 اسما. راځي نن د 12 اقسام نه موږ فعل ماضی او فعل مضارع متعلق لږ څه وایو. فعل ماضی طالبانو، معزز ناظرینو کتونکو، فعل ماضی دا هغه فعل ته وایي چې په تیرې شوې زمانې سره تعلق لري. ځکه موږ سره زمانې 3 دي: ماضی، حال، مستقبل. تیرې شوې زمانہ، موجوده زمانہ، راتلونکې زمانہ. کم فعل چې په تیرې شوې زمانې باندې دلالت کوي، تیرې شوې زمانې سره تعلق لري، هغې ته فعل ماضی وایي. لکه مثال تاسو واورئ، ضربه. نو ضربه چې دی موږ سره فعل ماضی دی. د فعل ماضی عربي کلام کې پہچان څه دی؟ پہچان یې واورئ چې تاسو بیا پې پیژنئ. د فعل ماضی پہچان په کلام عرب کې دا دی چې آخر به مبنی وي په فتحې سره، مبنی بر فتحه به وي. مبنی بر فتحه څه چې هغو ملګرو ته آسان شي چې هغه بالکل علم الصرف سره مانوس نه دي. مبنی بر فتحه دا مطلب چې په آخر کې به فتحه او زبر به وي. لکه ضرب، سمع، قال. قرآن کې دی کنه افلح، وګور آخر کې ح باندې زبر او فتحه دي. دا د ماضی علامت دی، فعل ماضی. خو کله کله یاد ساتئ معزز ناظرینو کتونکو، کله کله به د یو مجبوری د وجه نه فتحه نه هم پې راځي. لکه هغه مجبوری زه ویمه، لکه موږ ووایو څوک راته وایي چې فعلو. څه شی؟ فعلو. اوس فعلو هم موږ سره ماضی صیغه دی، خو فعلو د جمع صیغه دی او فعلو په آخر کې خو لام باندې ضمه دی، پیش دی. مونږ وایي دا اوس مجبوری دی. مجبوری څه دی؟ چې د جمع په آخر کې وو راځي او وو ځان نه مخکې وړاندې چې دی ځان نه ضمه او پیش غواړي، نو دا د وو مجبوری د وجې نه ضمه راغلی د فعلو. ورنه عام حالاتو کې به د ماضی په اولی صیغې باندې چې دی هغه مبني بر فتحه وي، آخر کې به فتحه راځي. نو فعل ماضی شو. فعل مضارع لبرا شو. معزز ناظرینو کتونکو، په عربي زبان کې حال او استقبال دواړه زمانې چې په کم فعل کې راجم شي، نو دې فعل ته یو نوم دی، ورته فعل مضارع وایي. فعل مضارع څه تعریف پکوو؟ فعل مضارع دا هغه فعل دی چې په موجوده او آینده، حال او مستقبل دواړو باندې دلالت کوي، دواړو زمانو سره تعلق لري، هغه ته فعل مضارع وایي. او فعل مضارع پہچان څه دی؟ عربي کې به موږ څنګه پیژنو؟ فعل مضارع پہچان دا دی چې په آخر کې به مرفوع وي. مرفوع څه معنا؟ چې تاسو په پوه شئ، آخر کې به رفع وي، ضمه به وي، پیش به وي. لکه هغې مثال تاسو واورئ. هغې مثال د موږ سره یضربو، هغې مثال د موږ سره یسمعو، هغې مثال د موږ سره یعلمو. وګوره آخر کې ضمه پې راغلی، یعلمو، میم باندې پیش او ضمه دی. دا د مضارع علامت دی. حال یا استقبال باندې به دلالت کوي. او دا یاد ساتئ، څنګه چې په ماضی کې مجبوری د وجه نه فتحه نه هم شو راتلی، دغه رنګې به په مضارع کې کله د مجبوری د وجه نه فتحه، ضمه او پیش نه هم راځي. لکه مونږ قرآن کې مثال وایو، ان الله لا یستحیي ان یضرب. اوس ګوره یضرب قرآن کې تو ګوره دا خو با باندې فتحه راله، مونږ وایي چې په فعل مضارع باندې خو با ضمه راځي، رفع به راځي. نو مونږ وایي دلته دا فتحه او دا زبر ولې پې رالو؟ دا د ان د وجه نه چې ان پې داخل دی او ان فعل مضارع له نصب او فتحه ورکوي.
نو دا د زبر او فتحه چې راغلی دا د ان د وجې نه راغلی ده. نو معززو طلبه کرامو دا موږ سره د فعل ماضي او فعل مضارع متعلق یو مختصر علم رالو. تفصیل به انشاءالله مخکې وایو. دا ځان سره وساتئ. راځئ چې وایټ بورډ طرف ته لاړ شو. بسم الله الرحمن الرحیم. معززو طلبه کرامو د کلمې 12 اقسام. افعالو شپږ افعالو کې به اول مونږه فعل ماضي ووایو. فعل ماضي هغه فعل ته وایي چې تیرې شوې زمانې سره تعلق لري. تیرې شوې زمانې سره تعلق لري. زمانې مونږ سره درې دي که نه؟ تیرې شوې زمانه، موجوده، آینده. نو چې گذشته او تیرې شوې زمانې سره تعلق لري دا به مونږ سره فعل ماضي وي. لکه مثال ضربه، لکه مثال سمع. اوس ما درته وی چې علامت د فعل ماضي په عربي کې څه دی، مونږ به څنګه پیژنو؟ نو علامت دا دی، علامت د فعل ماضي څه دی؟ آخر به مبني په فتحې سره، یعنی آخر کې به فتحه وي. فتحه چې تاسو ورته زبر وایي، آخر کې به فتحه وي. لکه مثال ګوره ضربه، آخر کې با باندې فتحه دی. لکه مثال ګوره افلح، افلح. اوس افلح کې ح باندې څه شی دی؟ فتحه دی، زبر دی. دا د ماضي علامت دی. بیا ما درته ویل کله کله به داسې وي چې یو مجبوري د وجې نه به فتحه نه هم راځي. لکه مجبوري زه درته ښیم، ضربو. ضربو کې مونږ سره څه شی دی استاد؟ ضربو کې مونږ سره په آخر کې واو دی، ضربو. نو اوس آخر باندې ضربو کې آخر باندې څه شی رالو؟ مونږ سره با باندې. دلته خو فتحه وه، خو د جمع په صیغې کې مونږ سره آخر کې فتحه نه راله. اگر چې دا هم د ماضي صیغه دی نو څوک ویلی شي چې وګوره دا خو ماضي علامت پې نشته. مونږ وایو چې دلته مونږ د واو د وجې نه مجبوره یو چې واو ځان نه مخکې ضمه او پیش غواړي. نو دې وجې نه دلته مجبوري د وجې نه فتحه نه ده راغلې. خو علامت د ماضي مونږ سره څه شو؟ چې آخر به مبني په فتحې سره، یعنی آخر کې به فتحه وي. اوس پر راشو فعل مضارع ته. فعل مضارع دا کم فعل دی؟ فعل مضارع دا هغه فعل ته وایي چې موجوده یا آینده، موجوده یا آینده راتلون کې زمانه سره تعلق لري. حال او مستقبل د پاره په عربي کلام کې یو صيغه راځي چې ورته فعل مضارع وایي. حال او مستقبل د پاره چې هغې ته فعل مضارع وایي. لکه مونږ سره مثال بشي یضربو، لکه مونږ سره مثال بشي یسمعو. اوس فعل مضارع علامت پس وي. فعل مضارع علامت په مونږ سره دا وي چې مضارع په آخر کې با رفع راځي، آخر به مرفوع وي. مرفوع څه مطلب؟ یعنی آخر کې به پیش او ضمه وي. دې ته مونږ رفع وایو، دې ته مونږ ضمه وایو، دې ته مونږ پیش وایو. او بل مثال تاسو وګورئ لکه یضربو، آخر کې سر آلو رفع راله، ضمه راله، پیش آلو. دا د مضارع علامت تی په عربی کې. دا د حال او مستقبل یا به په حال معنی ورکوي یا به د مستقبل معنی ورکوي فعل مضارع. اوس څنګه چې ما ماضي کې ویل چې کله به د یو مجبوري د وجې نه آخر کې فتحه نه هم راځي، دغه رنګې په مضارع کې به هم کله د مجبوري د وجې نه فتحه نه هم راځي. لکه قرآن مجید کې مونږ سره دی ان الله لا یستحي ان یضرب. څه شی دی؟ ان یضرب. اوس ان یضرب کې ته ګوره تا سره آخر کې چې دی فتحه راله یضرب کې،
او تا ته څوک ویلی شي چې دا خو فعل مضارع دی. فعل مضارع خو علامت دا چې اخر کې ضمه او پیش و، دلته خو فتحه او زبر رالو. نو موږ به وایو چې دلته موږ د ان د وجې نه مجبوره یو چې ان چې دی دا فعل مضارع ته څه ورکوي؟ فتحه ورکوي او نصب ورکوي، نو دا د ان مجبوري دی. نو خلاصه دا شوه چې فعل مونږ نن کلمې 12 اقسام کې یو فعل ماضي ویل چې تیر شوی زمانه سره تعلق لري او اخر به مبني بر فتحه وي، اخر کې به فتحه او زبر وي. فعل مضارع فعل ته وایي چې موجوده یا آینده زمانه سره تعلق لري او علامت مونږ سره دا چې اخر کې به ضمه او پیش وي، خو کله به مجبوری د وجه نه پیش نوم راځي. یاد کړئ ان شاء الله مخکې به تفصیل راځي، مزید به پوهیږئ.